ما نوم محمد خان دی د لطیف کورون اوسودین کې ما او زموږ مسله د خان محمد خان سره د پټي د خالی ورځ وه او زه د میلې ته تلیم د میلې نه رالم دغه ځای نه او چې دلته کور ته رالم نو موبایل به زموږ په بار ډاک کې ولاړو او ما ته وی چې یاره ستاسو چې په کومه مسله شروع ده د خان محمد خان سره د پټي خان محمد خان دغه ډي سي پي صاحب خان محمد خان او ټول وروڼه راغوښتي دي او تاسو چې کوم دی څلور شپږ کسان را یوځای شي اول ته راشي دغه وکړئ د هغه سره د روغې خبره شروع ده ما ورته په جواب کې وي چې هلکه بله زموږ تلي تره مې تلي او پلار مې تلي او ډي سي پي صاحب چې کوم دی نو زموږ بې عزتي په هغه کې کړې چې یاره تاسو راغلئ تره مې ورسره ورغی هغه زما پلار مې و زه وم او ډي سي پي صاحب چې هلکه به دې تاسو سره د سره روغه وکړئ تره مې ورته وي چې لکه موږ سره څو پیرې د سره ناست یو دا په خپله تاسو حاضر کوئ نو خان محمد خان نه راولي او مونږ راولي دي دغه کې نو چې زه دلته رالم ما تڼهدار ته وي چې هسې مه بوده په ډي سي پي صاحب مه بېعزته کوئ نه وایي دا پیره ایس ایچ او صاحب چې کوم دی نو تاسو غوښتي یې تاڼې ته راشئ چې تاڼې ته ورلو نو نه ایس ایچ او صاحب نه ډي سي پي صاحب بس ورلو کېناستلو د غرمه شوه د مازدیګر شو د مازدیګر نه پس چې کوم دی بیا ایس ایچ او صاحب راغی وایي چې په مدنډي کې میټینګ دی او هغې له تاسو چې کوم دی نو ډي سي پي صاحب تللی اوس په راشي چې ایس ایچ او صاحب ته مې وایي چې کوم دی خانان خو تاسو نه دي راغوښتي وي کېنه بچې راځي کېنه بچې راځي چې د ماښامه پورې ورته مونږ کېناستو چې د ماښام نه پس شو نو ما ته وایي چې بس هلکه دغه ونه شو بیا په مسلم خان پسې رالل دلته کور ته او مسلم خان ته په جواب کې ووایي چې هلکه بهی ستا پلار ستا تره زوی ناست دی تره دی او د تره زوی دی ناست دی خبره د خانانو سره کمپرن شو اوس ته راشه صرف چې ته ورسره به صرف یو 2 منټه تېر کړي مسلم خان هم په دوکه راوسته او د هغې دغه چې کوم دی نو بیا مونږ درې واړه چې کوم دی نو مونږ نه موبایل یې واخیستې او د دغه په موبایل کې کینولو وایي چې یاره ډي سي پي صاحب ته ورځو اول ته ورسره خبره کوو مونږ وی دغه ته به لاړ شو دفتر ډي سي پي صاحب دفتر ته به لاړ شو هغه د دې ځای نه چې مونږ روان شو نو په دغه کې موبایل کې کینولو لاړو د خانمۍ تاڼې ته په خللو جبلو کې دغه کړو ورسولو د ګنډیري چوکۍ والا د هغوی نه هم تپوس وکړو شپه وه هلته د ماسخوتن نه وروستو ته ورسېدو چې خانمۍ تاڼې ته یوړلو بس هغوی ته ویې چې بهی دا تاسو سره کېناستله او د ډي سي پي صاحب مېلمانه ځان سره دلته ایثار کوي نه د کور سره زموږ رابطه کېده او نه دغه د هغوی موږ له د موبایل ذریعه راکوله چې موږ رابطه کړې وې بس په هغې کې واچولو په حوالات کې واچولو بس پراته وو پکې نن د کور سره رابطه کوه درېیمه ورځ ده د خالي په ورځ تلي د سهار 9 بجې او موږ نن چې کوم دی نو د ګل ورځ ده او 15 بجې دلته واپس رالو بیا هغوی موږ له دغې راباندې وکړه وارې د پرچې راباندې کړ که 109 نو موږ کوم ځای کې لکه زموږ د مشر تپوس کړه پلار مې د 80 کالو دی او زما تپوس په دې کلي کې وکړه یا درې خان نه وکړه یا د ډي سي پي صاحب د ایس ایچ او نه تپوس وکړه چې د دوی خلاف تاسو باندې یا څه پرچه مرچه شته یا اوارد دا دهشتګردي یا چې غونډهګردي په دې للمو کوڅو کې ګرځي شنختي کارډونه په جیب کې ګرځو هر څه ګرځو او د هغې دغه باوجود چې کوم دی نو دی په موږ باندې دوړه دباو کوي او پولیس را پسې رالیږي د ورځې 100 پیرې دا دغه راځي کله د چوکۍ والا راځي او کله په دې لارو کوڅو کې دا زنانه ترې نشي تللی د پټي نه منې کړي او دا پلانکې شي او کله په دې یو طرف راتاو شي کله په بل اړخ باندې راتاو شي ډي سي پي صاحب موږ سره ډېر ظلم وکړو د ظلم هغه انتها را سره وکړه بیا مې مور مې تلې وه زنانه تلې وې ټولې تلې وې په دغه کې ورته ویلي په تاڼه کې چې یاره زما بچي ورک دی سړی مې ورک دی او دا بل لیورځی مې ورک دی ورته یې چې زه بیبي هغوی نه موږ نیو خبر د ډي سي پي صاحب مېلمانه یو ډي سي پي صاحب سره یې ګوره نو چې ته ورته ما نه ښایې خو تا به زه دهشتګرد سې کړی یم او تا به زه په دغه کې به چې دغه کړی یم که نه نو یو یې راله په دفتر کې بېعزتي کړې چې د خان سره د روغه کوم د خان سره چې ته زما روغه کوې نو ته یې په دفتر کې ولې کې ولې د عدالتونه څه دپاره دي زما به دغه چې کېږي په عدالت کې به کېږي بله سټی مې پرې راغستې ده د 10 اکتوبر هغه مې ډي سي پي صاحب ته وښودله دا سټی ده دا وایي نه منم دی راته قضیې ته غورځولو یا نه یې سیچو منلې ده او نه ډي سي پي صاحب مني نو دا چې نه مني نو بیا عدالتونه څه دپاره راغلي بس بیا خو دا دوی موږ سره خپله حصه دغه چې کوم کوي دا فیصلې به ډي سي پي صاحب دی بیا راځي سیچو صاحب دی راځي بس فیصلې دې کوي د ټولې دنیا شکور او د علاقه ټوله چې کوم دا نو دا ټول دغه دي بس د دې سره دغه کوي بس موږ بیا دغه د عدالت ته څه دپاره دې کیسون لزو زما پکې 3 تاریخ هم دی زما په دې سټی کې چې کوم دی 10 اکتوبر دی د 10 اکتوبره پورې زما سټی ده او د دې نه چې کوم دی خو مخکې موږ سره دغه کوي که نه نو دوی ته دا دغه حکومت ته او دې عدالت ته عدلیې ته چې زه د دوی احترام کوم چې د دې کسانو ته دغه وکړي او لکه زموږ نه سم شي چې دا پولیس دې موږ پسې بار بار نه رالیږي که د سټی قدر کوي او که نه کوي نو بس بیا دې موږ لاسې چټي په چټي باندې سټی نه را دغه کوي دا جی ټول د پیسو گیم کوي دا خان دی موږ غریب یو د چې کوم د جی په هایکورټ کې په کیس کړی دی نه ما پسې سټی راغلی ده نه ما پسې نوټس راغلی دی نه زه څه خبر یم نه ساتر یم دا آخر کېږي په کومه طریقه باندې کېږي خو صرف د پیسو اوس چې کوم دی ډي سي پي صاحب ښه کاپي پیسې اخیستې دي هر څومره پیسې چې اخیستې دي پرون زموږ 3 کسان لکه زما دا نیکه او مې دا تره دی بل مې هم دا تره دی دا 3 کسان دوی اوله نن 3 ورځ چې دوی اوچت کړي ژوندي جاړ ورکو
دا دوی چې کوم دی دوی صرف او صرف خان محمد خان مانه هر کیس چې کوم دی هر کیس مانه په پیسو اړولې دی هر یو کیس هر لیډر زما پیسې اخلي هر ډي اس پي پیسې اخلي دا صرف د پیسو د پر یو سیشن مال نن چانس را کړی دی زره سیشن اوس هم شکریا ادا کوم صاحب ما پسې د تاڼې نه تاڼهدار راغی ما ته یې وی چې ته ډي اس پي صاحب غوښتې ته دلته راشه ما وی چې ما څه ګناه کړی چې ډي اس پي صاحب غوښتم وی ته راشه تا سره څه کار به وي نو زه لاړم ډي اس پي صاحب ته وی ته دا پټۍ ولې نه پرېږدې ما وی صاحب د څه پټۍ وی تا د خان محمد خان دا پټۍ نیولې مې صاحب دا خو ما 100 کاله وشو زما مشرانو نیولې دي شاړې شامباړې وې په 100 روپۍ جریبو په هغه وخت کې 100 روپۍ جریبو دی ما ته وایي چې دا 15 کړي تاسو دا آبادي روانه کو زه دا چوکۍ په اوږه کو زه په هر طرف چې ځې ځه ورک شه ګینې خراب به کم تا زما نوم اورېدلی زه فضل شیر خان یم ما ورته وی چې صاحب ته خو د عدالت مشر یې ته چې څه وایې هغه کولی شې ځکه چې زه د حکومت سړي سره څه نشم کولی خو زه به که مړ مې کې کار سره وکړې زه به د خان محمد په دې اوږه داسې اوږد اوږد بیا پروت یم په دې به زه پروت یم هغه ما ته وایي چې خوله مه خوځوه خوله سمه خوځوه په هغه ځل یې را بېعزته کړم راووتم تی صاحب بله ورځ بیا راته تاڼهدار صاحب راپسې راغی وایي چې تا ډي اس پي صاحب غواړي ته راشه خانان راغلي څه خبره ورسره وکړه چې زه ورغلم صاحب هېڅوک نه و هغه چې زه ورغلم نو ما ته یې ویل که ته دا پټۍ تا ته ما بله ورځ نه ویلې چې دا پټۍ پرېږده او ځه ورک شه ما ورته ویل صاحب پټۍ زه داسې نه پرېږدم او چېرته لاړ شم ته ما ته د ووایه چې زه چېرته لاړ شم ما 22 لکه روپۍ ده په ما ولګولې ولې را باندې ولګولې دی ظالم نو ده ښه مضبوطه شوړه اخیستې ده ولې ته چې ما سره د خان جوړه کې نو ته بیا کې نو دا خان به ما سره نه کښېنې خان مان نه و ما ته وی بکواس مه کوه داسې ځای به جیل به دې ځای کړم قسم په خدای که یا دې رانه بچي ویني یا دې رانه نوسي ویني ړوند به دې کړم په دې دنیا پسې ما وی صاحب د اوبو وار مې دی نن مې پرېږده جمعې ورځ ده موږ به ملګري کښېنو دې خان سره به خبره وکړو ما ته وی مه کوه بکواس ستا د مور پټې دی چې اوبه کې نن د جمعې ورځ ده مونځ وکړه 4 بجې به آبادي هم نوارې او فصل به هم ریبې او لرګي دې په اوږه کو چې په کوم طرف ځې په هغې ځه مې صاحب چېرته لاړ شم کابل ته لاړ شم روس ته لاړ شم کوم خوا لاړ شم وی چې پر طرف ورکېږې زه به ښځې درولم پولیسې زه به پولیس بېګاله درولم زه به ستا آبادي او پټي اړوم او زه به ښځې درولم ستا ښځې به په دې ځمکې لرولم نوسان وسي بچي به درله دې ډاګې ته راولم او هغه لار ته به یې درله وشغوم سار چې په کوم طرف ځې نو ځه او دا شتی مې ورته وښوله چې صاحب دې کې شتی ده 10 تاریخه پورې ته څه نشي کولی وی ماله به د سپرین کوټ شتی راوړې ته دې دیوالونو سره ډغروې د سپرین کوټ شتی منم دا نه منم نو صاحب چې دا د تنګي عدالت نه دی نو سلم جوړ کړی چې موږ په آزادوې دا خو ما مخکې یو جج ته ویلي چې صاحب د عدالت د خان او د بدماش دپاره نه دی ټول دې موږ غریبانان راګیر کړي وو صاحب زمونږ د دکان نه نن یو سړی بوتلی دی موږ د دکان نه یو سړی بوتلی دی مزدور و غریب عیسهدار و غریب هغه غریب هغه بوتلی دی نن یې واپسې تمانچه لیکلې ده شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ته یو خبره دوه کوم خبره دا کوم چې بل ورځ د خالي ورځ وه او زه د پټي نه رالم او چې رالم نو دلته بار پولیس ولاړو یو ځای کې او بل ځای کې ولاړو ما ته بابا کور ته که ننوځې نه نوځه که نه ننوځې نو بس راوځه راځه ننوځه مه دلته بار چې یار موږ دغه راغوښتي د ایسیچو صاحب او وایي چې ستاسو په دغه کې په تاڼه کې جرګه ده دا د تاڼې ځای نه جرګه دي که دا دغه دي موږ مهرباني وکړئ او موږ ته عدالت ته دا دغه دی چې موږ په دې پټو کې موږ پسې مه ګرځئ او که نه د ګرځېدو دا دغه یو هر سړی ګرځي نو خیر ما پسې هم ګرځم ما هم راولي خو بل به هم راولي خان به هم راولي یا نه چې ما به راولي خان به نه راولي یا به هم راولي جرګې له به هغه هم راولي ما ته به د جرګه هم زه په نفت ساتل کې کوم ما دغه کې جرګې یو ځای او په دې ځای کې ځای نه چا په دې کې جرګې نه کېږي چې دوی زه څو پیرې جرګې له ولېږلم راویې غوښتم د خان محمد خان سره څو پیرې ناست یم خو دوی زموږ سره جرګه نه راکړې بله ورځ چې کوم زه ډي اس پي وغوښتم ډي اس پي چې کوم دی خبره چې موږ سره خبرې اترې وکړې خان محمد خان په موقع باندې نه ما دا څنګه جرګه چې خان محمد خان نشته دوی چې بس تاسو کډه والي او بس زه د کور نه مران کوي هغه باندې وشو بیا چې کوم دی نو پولیس والا دلته ما پسې راغی هغه ما ته وویل چې یاره بخته ورشه چې راشه تاڼه کې ستاسو مشران ناست یو خبره کېږي زه ورسره ناست وم د پټي نه رالم او څنګه چې زه لاړم زه ډایرکټ وخوځېدم موبایل کې یوړم د خانمۍ تاڼې ته 3 ورځې په ما باندې تېرې کړي په
خانمۍ تاڼه که زما د کور سره رابطه نه کوي زما ماشومان بچي کم سخته چې په هغې باندې تېره شوه زه به د دې تپوس ډسپلینه کوم دغه نه به کوم د بختور شاه نه به کوم که چېرې دلته زما دغه ونه شو تپوس نه شو په تحصیل تنګي کې زه به چارسدي ته ځم که چارسدي ته نه زه به پېښور ته ځم خو زه به د خپل بېعزتۍ او د خپل هر څه تپوس کوم او نه مې کساني د خان محمد خان سره اوسه پورې کوله او نه مې کړې ده انشاءالله تعالی نن نه پس ته زه کټر کسان یم کومه لانجې کونجې چې ما ته کړي دي خان محمد خان کړي دي او بیا را باندې ډسپي کړي دي ما باندې بدماشیانې کړي او د کم چې کم دي دغه کړي دي باندې بختور شاه زه په دوکه بوتلم که دا دوکې پولیس والا کوي نو بیا د عوام سړي نه د عام سړي نه ولې خلک بیا دا دغه کوي دا خلک کوي چې د KPK پولیس مثالي دي دا مثالي نه دي دا مثالي به دي د یو کس تلاسه ټول پولیسو شرمېږي د ټول ډپارټمنټ شرمو زه د حکومت نه دا تپوس کوم او دا خواست کوم چې زما تپوس وکړي زه غریب سړی یم زه چا پسې ټوپک نه رالم خو دې تپوس زما خامخا وشي